عمران خان د جیل نه خپل مخالفینو لا خپل طاقت وخولو. عمران خان ویلی دی چې زه وغواړم زه د جیل نه د پاکستان هر غټ ښار د عوامو په سپورټ باندې بندول شم. آیا واقعي ګنډاپور عمران خان سره غټه دوکه وکړه؟ آیا واقعي ګنډاپور پی ټی آی او د پی ټی آی کارکونانو سره دوکه کړې ده؟ ګنډاپور لاپته کېدل او بیا په منظر عام باندې راتلل چې کم بیان بیا ګنډاپور جاری کړی د کې پی اسمبلی کې په هغې باندې د خلکو اعتراض هم دی، خلک په یقین نو هم نه کوي. آیا هغې کې حقیقت شته که نه؟ په هغې باندې هم تفصیلا خبره کوو. حقیقت پکې څومره دی دا تفصیل در سره شریکوم. عمران خان سره په ملاقات باندې غټه پابندي ولګېده او عمران خان احتجاج ختمولو دپاره کم شرطونه یې خلي وه در سره هم په دې ویډیو کې شریکوم. اسلام آباد کې د پی ټی آی د احتجاج څه اپډیټ دی په هغې هم خبره کوو. د پی ټی آی قیادت ولې منظر عام نه غایب دی؟ د پی ټی آی کارکنان ډېر زیات تشویش کې دي. دا ټول تفصیلات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. د عمران خان مقصد دا چې حکومت ته دا پیغام ورکړي چې زه به په خپله په جیل کې یم، خو د پاکستان هر غټ ښار چې کوم دی به زه په خپله وینا باندې بندوم او آئینی ترامیم حوالې سره د احتجاج په ذریعه باندې حکومت پریشر کې راوستلو. دا د پی ټی آی مقصد خو کپتان هلته ټول پلان ټول کهاني بدله شوه چې کله ګنډاپور قافله پرېښوه او کې پی هاوس ته لاړو او هلته نه بیا غایب شو. بیا خبر دا راغو چې ګنډاپور گرفتار شوی دی. د پی ټی آی قیادت ویل چې نه گرفتار نه دی، غایب کړلی شوی دی، مطلب پولیسو نه دی گرفتار کړی، غایب شوی دی. ګنډاپور چا غایب کو؟ د هغې حوالې سره مختلف خبرونه راتلل. خو بیا اچانک د شپې 10 بجې ګنډاپور د کې پی اسمبلی ته راغلو او هلته یې پریس کانفرنس وکړو چې زه چېرته وم او کوم خوا لاړم، کوم طرف ته لاړم، په کومو لارو کې پی کې اسمبلی ته ما ځان راورسولو. ګنډاپور وویل چې کله زه کې پی هاوس ته لاړم نو هلته اسلام آباد پولیس او رینجرز په کې پی هاوس حمله آور شو. نو بیا ما ته چا وویل چې ته دلته پټ شه او کله چې معامله رفع دفع شي نو بیا به راوځي. خو هلته نه بیا زه په بیک ډور باندې د کې پی هاوس چې کوم شاته ګیټ دی په هغې باندې ووتم چې بیا په یو غر باندې هم وختو. ما سره څه کسان هم دا کسانو نوم یې نه دی شته. بیا وایي موږ یو ګاډي نه لیفټ واخیستو، هلته نه هریپور ته لاړو، بیا ایبټ آباد ته لاړو او دا 12 ضلعو کې وګرځېدم او بیا کې پی اسمبلی ته واپس راغلم او کې پی اسمبلی کې چې هغه کوم تقریر کولو دغه خپله کارګزاري یې پکې بیان کړې وه. نو په دې خبرو د پی ټی آی چې څومره کارکنان دي ای په یقین نه کوي، یقین کولو ته پې تیار نه دي او ګنډاپور ټول الزام په آی جي اسلام آباد باندې ولګولو، ټوله ملبه په هغه باندې ورواچوله شوه او نون لوګ حکومت باندې په مریم نواز باندې یا محسن نقوي باندې هیڅ قسم تنقید په خپل پریس کانفرنس کې ګنډاپور نه دی کړی. ګنډاپور آیا عمران خان سره دوکه کړې ده؟ قافله یې ولې په نیمه کې پرېښه؟ نو په ګنډاپور باندې الیمین ګنډاپور باندې داسې قسم تنقیدونه روان دي جي. او وایي ګنډاپور ویل چې زه کې پی هاوس ته چیو دپاره لاړم خو هلته ما سره دغه حادثه وشوه. نو په دې وجه باندې مطلب زمونږ دغه چې کم پلان و دا لږ ډسټرب شو. د ګنډاپور عمران خان څه حکمت عملي وه بیا مطلب دې شاله څه کهاني ده دا به راتلونکي ټایم کې پته لګي. خو په دې باندې ګنډاپور چې دا کومه کهاني بیان کا، کومه حکمت عملي بیان کا، نو په دې باندې څوک یقین نه کوي. اوس که چېرې د دې حکمت عملي شاله د ګنډاپور چې کوم پریس کانفرنس کې کومې خبرې کړې دي که دې شاله د عمران خان او د ګنډاپور بل پلان وي، مطلب څه مذاکرات حکومت سره شوي وي، پټ په پټه باندې ګنډاپور حکومت سره ناسته کړې وي، څه مذاکرات منله شوي وي او هغه مذاکرات میډیا ته دوی راته راوستل نه غواړي، نو بیا خو ټیک ده. بیا خو به څه ناسه پلان جوړوي، څه ناسه الټرنیټ سورس په عوامو له ښایي، څه ناسه بیان به جاري کوي چې زه چېرته غایب وم، څه ناسه ریزن به شو کوي. خو که چېرې په بیک اینډ باندې یو ښه پوینټ راوچت کړلی شوي وي د پی ټي آی دپاره، د پاکستان دپاره یا د پی ټي آی کارکونانو دپاره، نو بیا خو ټیک خبره ده. او د دې هر څه پته به د عمران خان د بیان نه پس لګي چې کله د عمران خان بیان راشي جي. بل د اسلام آباد احتجاج لا تر اوسه جاری دی. د پی ټی آی لیډرشپ مطلب هلته نشته دی چې عمران خان سره ملاقات نه پس د احتجاج پته ولګي. خو اوس د عمران خان سره په ملاقات باندې پابندي هم لګېدلې ده. عمران خان سره ملاقات باندې پابندي د پنجاب حکومت ولګوله. پنجاب حکومت وایي چې عمران خان سره څه کوي چې پاډیاله جیل کې څومره هم قیدیان دي 18 اکتوبر پورې هر قسم ملاقاتونو باندې پابندي لګېدلې ده جي. د پی ټی آی چې کوم مین سپورټران دي، د پی ټی آی چې کوم لیډرشپ دی هغه هم په منظریام باندې راځي، ګراوند نه غایب دي. خو اوس د عمران خان بیان ته د خلکو انتظار دی چې د عمران خان بیان کله راځي. خو بیان کې به ځکه لږ ډیلی راځي چې ملاقاتونه بند دي. د پی ټی آی وکیلان به اوس ملاقاتونو دپاره حکومت ته مطلب درخواست ورکوي، حکومت ته نه سوري عدالتونو له به ځي، عدالتونو کې به درخواست جمع کوي چې زموږ عمران خان سره ملاقات ضروري دی جي. نو راتلونکي ټایم کې دغه اپډیټس چې کوم راځي هغه لږ ډیلی کېدی شي.
اوس د عمران خان مطلب پوینټس ایخلی وو چې هغه مذاکره مطلب احتجاج کولو احتجاج د پاره د عمران خان پوینټس یو پوینټ خو دا چې د جسټس منصور علي شاه د چیف جسټس نوټیفیکیشن د جاری کړل شي ځکه چې کله دینه مخکې عمر عطا بنډیال د پاکستان چیف جسټس وکنه نو د قاضي فیض عیسی د چیف جسټس کېدو نوټیفیکیشن 2 میاشتې مخکې جاری شوی او دا قاضي فیض عیسی اوس 25 اکتوبر باندې بدای ریټایرډ کیږي خو د بل چیف جسټس نوټیفیکیشن لا نه جاری شوی نو عمران خان ورله ویلي چې تاسو زر تر زره د نوي چیف جسټس د جسټس منصور علي شاه نوټیفیکیشن جاری کړي بل آئینی ترامیم کې کم از کم یو میاشت چې دا ډیلی شي آئینی ترامیم تاسو مطلب یو میاشت ډیلی کوي یو میاشت ځکه چې 25 اکتوبر د چیف جسټس اخرنی مطلب از چیف جسټس 25 اکتوبر پورې به قاضي فیض عیسی ناس وي هغه نه پس په بل نوې چیف جسټس راځي نو یو میاشت پورې آئینی ترامیم تاسو مؤخر کوي یو میاشت پورې تاسو د آئینی ترامیم نوم هم ماخلی بل په چې څومره هم په لیډرانو باندې یا په کارکونانو باندې جیلی د دروغو مقدمې دي نو هغه د ختم کړل شي او چې څومره هم سیاسي قیدیان دي هغه کارکونان دي هغه یا لیډرشپ ته نو هغه د زر تر زر رها کړل شي دا پوینټس چې کوم د عمران خان د حکومت مخه لکه خو چې احتجاج به علمون ختمو چې تاسو زموږ دا پوینټس ومنئ نو دا اپډیټس پر راي په کمنټ کې شریک کړئ د ویډیو کتلو زیات مننه جی والسلام